مسلمان نیم په نیم د اسمان سره خبرې کوي د اخیستو نه وتې دی خو واړه دی او یخني ده مهنګایي خو نشته مهنګایي نشته غریبانو په وس نه راځي جی یو شی چې ګران بیا د هغې مانګ نه وي دومره څوک نه خوښوي او دا غریب خلک خو نشي اخیستی په 200 روپۍ کیلو قدرمندو دا وخت تاسو ګورئ بازیره نیوز او زم تاسو کوربه مظهر حسین مینوالو دا وخت په بټخیل کې موجود یو بازار کې د ډرای فروټ په دکان کې تاسو ته بدی کې اخروټ یو شبل شیخکاری بادام وغیرہ راغلی یو دلته کې د دې زګي خلکو سره خبرې کوو د ډرای فروټ حواله سره نورازي موږ سره اوسې نه بازیره نیوز سره اوسې السلام علیکم وعلیکم السلام ایسم چل ډرای فروټ څنګه دي سبا خدي بھائی بس ماشاءالله خو گزاره کیږي ډرای فروټ خرڅيږي گزاره باندې روان دي او بس د یخنۍ موسم دی خلک مونږپلی او چڼې ورڅ خوري بس مزې تیلی نو په دې موسم کې خلک خوښي کنه بالکل جمع په موسم کې زیاتره ډرای فروټ خلک خوښي لکه اخروټ او بادام دې سی حساب د کیلو سی حساب یاره اخروټ خونن سبا د 950 1000 روپۍ باندې کیلو دی بادام 950 روپۍ کیلو دی اخروټ 450 روپۍ کیلو دی داسې مختلف ریټونه چلغوزي 8000 روپۍ کیلو دی خلک په خوشحالي باندې اخلي یاره لګ ریټونه ګران دي دیو جن لګ سیل کم کیږي اوس او ډرای فروټ خو ډېر ښکلي ډرای فروټ دی علاقه کې خو ډېر ښایسته مطلب فروټ میلاویږي او مطلب دلته کې علاقه یغه شوې ده برباري شوې ده او خلک چې دی نو مطلب ډرای فروټو باندې ډېر هغه شوی ده که نه علي تاسو به کیسه واخیسته اوس ما خو اخیستی یو کیلو بادام مې اخیستي یا فروټ مې اخیستی یو کیلو ریټونه څنګه دي ریټونه خو ښکلي چلېږي خلک دلته راشي دکاندار نه نو په خوشحالۍ وړي بالکل پنجاب نه چې کوم خلک سیل له راځي که نه دي نو هغوی ډېر په شوق سره رالي د دې اخروټ لکه مطلب مشهور دي ډېر زیاته نو خلک ډېر په شوق سره رالي حالانکې لکه خلک خوشحاله دي ښه خوشحاله دي او صحیح یخنۍ موسم هم دی یخنۍ موسم د ښه خلک لطف اندوز کېږي مطلب مزه تلي دا مخلمه یخنۍ زیاته شوې ده نو بس دا بادام موسم دی شنۍ مڼۍ اخلمه وزان اخلو دا اوس خدای په حساب راځي اخروټ او بادام کیلو په صحیح حساب دی کیلو صحیح حساب کې خان 950 روپے کیلو نو څنګه چلې په خوشحالۍ علي کنه ها په خوشحالۍ اخلم جی ها جی دا یخنۍ وړل کنه بالکل یخنۍ وړل ها جی یخني خو ګورم څه بادام څه شو یا دا ممپلی وغیرہ دا پکې لګردان دي ګرانی دی یاره ای لاله دا ته چې دی موسم دا وړل کنه دا بالکل دې موسم او ډېر چلیږي دا وچه میوه شوه بادام شو غوزان شو داسې دا ممپلی وغیرہ شو که نه څنګه چلې دکان دې ریټونه میټونه تپوس کړی بادام څنګه دي اخروټ او نو مسلمان نیم په نیم د اسمان سره خبرې کوي د اخیستو نه وتې دی خو واړه دی او یخني ده نو په دې وجه مونږ وایو چې یاره ښه ناڅاپه چوله ویسو نن ډېر یخ موسم دی څوک چې راشي دلته کې نو په خوشحالۍ وړي که نه ډېر په خوشحالۍ لازمي وړي ضرورت دی که نه نو خامخا ریټ هم بس دکاندار ته هم ګناه نشته اوس یو شی هغه ګران راځي نو خامخا به یې ګران خرڅوي یخني خو ډېره زیاته ده خو دا ډرای فروټ چې دي په ګرمه په یخنۍ کې استعمالېږي ګرم دي چې دا خلک یې خوري نو صحت یې ورسره ښه کېږي ریټونه څنګه دي بابا ریټونه خو ښه دي مهنګایي خو نشته مهنګایي نشته یاره جی مونږ خو ممپلي واخیسته خو به 200 روپۍ کیلو دی بس غریبانو په وس نه راځي جی نو څنګه چلې نور خلک چې راځي یا عام نور خلکو هغوی څنګه چلې په خوشحالۍ وړي که نه یاره جی یو شی چې ګران بیا د هغې مانګ نه وي دومره څوک نه خوښوي او دا غریب خلک خو نشي اخیستی په 200 روپۍ کیلو تا اوس ممپلي واخیسته ما خو اوس ممپلي واخیسته نیم کیلومتره واخیسته دا ممپلي خو عام ځای کې هم دکان کې میلاویږي سټور کې او بالکل میلاویږي خو دلته بس مونږ خو رالو دلته به دې دکان کې مې راواخیسته او د دې دکان څنګه چلې ممپلي ښه دي یاره جی ښه خوند کوي په دې یخنۍ کې باران هم نن لږ ډېر شوی او موسم یخ کړی دی